کې چې یو انسان به تحقیق به دلیل یو خبره وکي او دا خبره غلط بیان کې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه نقل کوي چې دغه انسان چې کله غلط فتوا ورکي او د دې په فتوا باندې څوک عمل وکي او فتوا غلطه وي غلطه مسله بیان کړي څوک په غلطه مسله باندې عمل او یقین وکي په دې صورت کې چې فتوا ورکړي وي دغه انسان ګناګاریږي نو لہذا طلبه کرام علما په مسائل او په بیانولو کې د تحقیق ته خپل لاسرسنه وکي او بیا بغیر تحقیق یو مسله دی نه بیانوي چې الله تعالی بیا په آخرت کې هغه باندې زمونږ گرفت ونه کی او بیا په معاشره کې په واړه واړه اختلاف باندې په امت مسلمه کې ډیر زیات انتشار فساد او نفرت د دې چرچا او دا جوړ شوی دی هغه اصل وجه سره چې مونږ دین اسلام نه یو کلونا او دین اسلام ته مونږ یو غیر ضروری نوم ورکړی دی حالان کې دا سینه ده دین اسلام د ادب او د احترام او د روروالی او د مینی او د محبت نوم دی کله چې بل مسلک والا سره ستا اختلاف راشي ادب او احترام خیال بس او د بهترین انداز سره ور سره گفتگو کوي لکه مثلا زمونږ اکابرینو شان دا نه دی چې په نه خبره باندې فتوا لګول په نه خبره باندې ګستاخیانی او بدرد ویل بلکې زمونږ اکابرینو هغه میشن هغه د ادب او د احترام وو لکه د حضرت زمونږ په دغه مشرانو کې یو لوی بزرگ تیر شوی دی چې هر څوک پیژني لکه احمد علي لاهوري صاحب چې هغه صاحب الکشف والکرامات چې کله هغه قبر ته ودرېدو نو په دغه قبر کې هغې ته هر ښکارېده چې آیا په دغه قبر کې عذاب دی که راحت دی که سکون دی مړي ته دغه شان دی هغه داسې شخصیت وو چې یو ځل په لاره باندې روان و چا ورپسې ټوخه مسخره وکړله چا ورپسې وخندله چې دا څنګه بزرګ دی موږ د دې امتحان راخلو امام هغه احمد علي لاهوري صاحب هغه چې کله په لار روانو کسانو ورنه امتحان اغستل داسې په لاره کې یو کټ باندې یو کس ته ملګرو صلاح وکړله هغه کس ته وویل چې ته په دغه کټ باندې اوده شه هغه کس چې په کټ باندې سملولو هغې له پاسه یو سپین څادر واچو امام احمد علي لاهوري صاحب رحمهم الله چې کله په لاره تېرېدو هغه کسانو ورته وویل چې دغه یو مړی پروت دی په دې باندې جنازه وکړه حالانکې هغه کس مړ نه و خو دوی د احمد علي لاهوري صاحب امتحان اغستل احمد علي لاهوري صاحب مخکې شو هغه جنازه یې پړاو کړه نو دغه کسان ورپسې وخندل ورته وایي ته څنګه بزرګ یې مونږ خو اورېدلي چې ته لوی بزرګ یې او ته صاحب الکشف والکرامات چې تا ته کشف و کرامات تا ته الله تعالی هر خبره ظاهروي بعض اوقات کې نو تا څنګه د ژوندي جنازه وکړله نو هغې ورپسې ټوقې او مسخرې وکړله احمد علي لاهوري صاحب صاحب الکشف والکرامات هغې ورته وایي چې کم ژوندي کس تاسو په کټ باندې سملولی و هغه اوس ژوندي نه دی بلکې مړ دی ما ځکه هغې جنازه وکړله کله چې هغه کسان لاړل هغه څادر یې اوچت کړو نو هغه کس رښتیا مړ پروت و نو داسې اکابرین او داسې بزرګان او داسې مشران چې الله ورله دومره مقام او مرتبه ورکړی بیا بله واقعه د احمد علي لاهوري صاحب څه کسانو غالبا د صفدر صاحب رحمهم الله یا د صفدر اوکاړوي صاحب رحمه الله په کتاب کې لیکلی شوی دی چې هغې څه کسانو داسې وکړله چې حرام پیسو او حلال پیسو باندې سیبان واغستل او هغې باندې هغه سیب یعنی هغه سیبانو باندې به ایپل په هغې باندې نښه وکړله کوم چې حرامو پیسې و کوم چې حلالو پیسې و نو حرامو پیسو هغه سیبانو باندې هغې نښه وکړل چې دا په حرامو پیسو شوی دی دا د حلالو وایي موږ به دا وړو احمد علي لاهوري صاحب ته به ورکوو چې دا تحفه زموږ طرف نه قبول کړه که هغه بزرګ وي هغه به دغه تحفه نه قبلوي ځکه چې دې کې حرام او حلال د دواړو دغه فروټ پروت دی نو کله چې هغې احمد علي لاهوري صاحب ته لاړو هغه سیبان هغه سیب هغه شاپرې چې کله احمد علي لاهوري صاحب ته ورکو احمد علي لاهوري صاحب واغستو هغې د خبرو نه مخکې چې هغې ورته ویلې نه و چې دې کې کم د حلالو پیسو دی کم د حرامو دی احمد علي لاهوري صاحب د هغې د وینا نه او هغې د خبرو نه مخکې داسې وکړله شاپر نه هغه کم حلالو پیسو باندې چې کوم سیبان شوي هغه جدا کړله او د حرامو پیسو والا جدا کړله هغه کسانو ته یې وایي تاسو دې د زما ملاقات او زما ملاقات له نه وای راغلی بلکې تاسو زما امتحان اغستل چې زه بزرګ یم که نه وایي دا واخلی دا د حرامو پیسو فروټ دی او دا د حلالو پیسو فروټ دی یعنې الله تعالی ورته داسې خبرې ظاهروله او بیا
هغه داسې یو بزرګ انسان و احمد علي لاهوري صاحب چې هغه په یو ځای کې چېرته پروګرام ته لاړل نو د بیان نه مخکې په خپل دستار یعنې پګړې دا یې سیټ ته کېښودل او خلکو ته یې چې زه لږ چاردام تازه کوم او دس تازه کوم هغه پګړې یې په ځای باندې پرېښوستو چې کله هغه چاردام ته لاړو نو بل یو مولا و هغې هغه پګړې په سر باندې کېښودو دې دپاره چې لږ برکت حاصل کړم لږ علم راته راشي لږ برکت او د حضرت صاحب فیض راته جاری شي کله چې هغې پګړي په خپل سر باندې کېښودو نو د احمد علي لاهوري صاحب تقوا طهارت بزرګي دومره وه چې هغه کس په ژړا باندې شو کله چې هغه کس پګړي چې په خپل سر کېښودو نو په ژړا شو خلک هم حیران دی په خپلو هم جاړي خلکو ورته وویل چې تا خو پګړي ایښودلې دوی دپاره و چې ته لږ انوارات حاصل کړي لږ درته څه علم را منتقل شي او ته اوس جاړې ولې هغه کس وایي د احمد علي لاهوري صاحب دومره کمال او اعلی مقام والا شخصیت دی چې مخامخ چې پنډال کې دغه مخامخ څومره خلک چې راته ناست دي دغه خلک نه بلکې دا ماته خنزیران او شادوګان او دغه سپي ښکاري یعنې هغې ته الله د هغې پګړي کې دومره بصارت دومره کمال ایښودلی شوی و چې هغه کس چې پګړي په سر کو نو دغه انسانان چې کوم ګناهګاران و کوم د الله تعالی نافرمانانو هغه کسان هغه به احمد علي لاهوري صاحب دغه پګړي په وجه باندې الله تعالی ورته ښودله چې هغه سپي او د شادوګانو په شکل کې ښکاره کېدل نو احمد علي لاهوري صاحب به همیشه نظر ښکته و چا ورته احمد علي لاهوري صاحب به انسانانو ته نه کتل په دې وجه باندې چې کوم انسان ګناهګار و الله تعالی د دې شکل بدلوي خو انسان ته پته نه لګي ظاهره کې خو انسان وي خو په باطل کې په اصل کې حقیقت کې دغه ګناهګار دغه انسان دا د شادو په شکل یا د خنزیر په شکل یا د سپي په شکل بدل شوی وي نو احمد علي لاهوري صاحب ته به دا هر څه ښکارېدل نو داسې یو بزرګ او داسې صاحب العلم او صاحب کشف والکرامات هغې هم غیر مقلدینو سره اختلافات لرل نو د احمد علي لاهوري صاحب یو ملګري غیر مقلدین یو مولا و چې هغې امین بالجهر کول هغه امین بالجهر هغه غیر مقلد هغه مولا هغه احمد علي لاهوري صاحب ته ووایي چې زه یو روز ورته یاد کوئ جمعې په مونځ به انشاءالله یا جمعې مونځ یا بل مونځ چې زه درځم احمد علي لاهوري صاحب تا پسې به زه مونځ کوم نو وس احمد علي لاهوري صاحب داسې بزرګ او داسې یو بهترین انسان داسې کمالاتو نه ډک انسان هغې اوس وګورئ فرقواریت نه پاک تعصب حسد نه پاک جلن بیماری نه پاک هغه خپل شاګردان راغونډ کو احمد علي لاهوري صاحب خپل شاګردانو ته وایي نن زمونږ یو میلمه راځي چې هغه غیر مقلد دی او هغې په دې باندې عمل کوي چې امین بالجهر باندې وایي یعنی د امام پسې امین به هغې په چغه باندې وایي کله چې هغه نن راشي میلمه دی نو تاسو به داسې وکئ زما شاګردانو چې کله زه ولد ضالین ووایم تاسو به په چغه باندې امین وایئ ځکه چې هغه غټ مولا دی او کله چې هغه راشي او په دغه مسجد کې یوازې په چغه باندې امین ووایي نو دا به بیا ډېر بده لګي چې یو انسان امین راپسې وایي تاسو زما شاګردانو تاسو به نن د هغې د ادب او احترام په وجه باندې اگر که غیر مقلد دی خو غټ عالم دی تاسو به نن امین بالجهر وکئ امام احمد علي لاهوري صاحب خپل شاګردانو ته دا پیغام ورکړو چې تاسو به امین بالجهر باندې وایي شاګردان تیار شو چې صحیح ده موږ به امین بالجهر باندې وایو اوس دغه بل مولا غیر مقلد دام او خیارو د ادب نه ډکو علم والا هغې خپل کسان راغونډ کړو کوم چې احمد علي لاهوري صاحب خواته راتلل هغې ته وویل چې موږ نن داسې یو کس خواله ځو چې هغه احناف دی یا حنفي دی هغې امین بالسر یعنی د امام پسې په چغه باندې امین نه وایي نو په دې وجه باندې کله چې موږ لاړ شو احمد علي لاهوري صاحب خواته تاسو به هم په چغه باندې امین بالجهر به نه وایي تاسو په چغه باندې امین نه وایي بلکې خاموشي سره به خپل مونځ کوئ ځکه امامي احمد علي لاهوري صاحب هغه امین بالجهر قایل نه دی نو اوس وګورئ احمد علي لاهوري صاحب کسان تیار کړو چې تاسو په چغه باندې امین ووایئ او هغه غیر مقلد هغې خپل دغه کسانو ته وویل چې تاسو په خاموشه باندې امین وایئ کله چې د مونځ ټایم وشو دوی راغلل احمد علي لاهوري صاحب ته احمد علي لاهوري صاحب جمع پړاوئ نو چې کله مونځ ته ودرېدو هغې ولد دوالین ووي نو دغه احمد علي لاهوري صاحب شاګردانو په چغه باندې امین ووي او د غیر مقلدین کوم ملګري چې هغې خاموش پاتې شو اوس دغه غیر مقلد دغه مولا حیران پاتې دی چې د احمد علي لاهوري صاحب مسلک خو دا نه دی چې دی په چغه باندې امین وایي نن څنګه دی په چغه باندې امین وایي نو بیا دغه کوم کسان چې د احمد علي لاهوري صاحب د غیر مقلدینو سره ولاړو هغې هم حیران شو چې دغه غیر مقلدین په چغه باندې امین وایي نن څنګه دی په چغه باندې امین ونه ویل مونځ ختم شو بیا خبره داسې ښکاره شو چې احمد علي لاهوري صاحب د
غیر مقلد مولا د ادب او احترام په وجه باندې خپل کسانو ته ووایي چې تاسو په امین په جهره باندې ووایئ. او دغه شان دی د غیر مقلد هغه مولا د احمد علي لاهوري صاحب د ادب احترام په وجه باندې خپل کسانو ته ووایي چې تاسو دغه امین بالجهر نن به تاسو په چغه نه وایئ بلکې نن په قلاره باندې به ووایئ. نو د ټول خبرو خلاصه دا ده چې دا د اکابرینو یو بل سره د ادب او احترام مظاهره. نن زموږ په معاشره کې موږ د یو بل سپکوالی، توهین او د یو بل تذلیل کوو. بشک نبی اسلام اختلاف العلماء رحمت او اختلاف الامت د الله تعالی پیغمبر فرمایي چې زما د امت د علماء اختلاف رحمت دی، خو چې کله د ادب او د احترام او د امن په دایره کې دننه وي، نه کې د انتشار او د فساد په دایره کې دننه وي.